ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو د دې رستم کلی اوسیدونکو او د خواوشان راغلو مرګرو د دې شهیدانو او د خواوشا متعلقینو کافی موده مخکې دې کلی ته دې علاقې ته من براتلو او مخیم راغلیو بیا به راځو چې ژوند دي ان شاء الله تعالی په دې نیت او په دې اراده چې زمونږ او تاسو یو تړون دی یو تعلق دی هغه تعلق او هغه تړون هغه په دین باندې دی او الله دې دا همیشه لپاره آباد لري. ننم پدے ځای کې زمونږه محترم خویندو ختمونه کړي دي چا د صحیح البخاری چا د مشکات چا د ترجمه چا د ناظره او تقریبا سلوی ختمونه بائی کے ذاکر مولانا سے بوداغی آلیہ متحرہ آئی مالا دعوت را کڑیو پدی ارادہ باندے راغلیو چاگئی لڈاڑا و تسلیو ورکو چه دین خدمت گئی دین کار گئی اللہ دے نرم والا توفیق و طاقت ورکی چه بسئی نیت و بسئی ارادہ باندے دین خدمت شی ما تدا ذمہ داری او آلا شوا چه صحیح البخاری اخیری حدیث داغی بلگ تفصیلوں کے او کلا کلا خبر اداسی چه منگی اوزائی کے بیان کو نو یواز علمائی نو داغی مطابق خبر کو کلا داسی چه آواز عوامی نو داغی متعلق خبر کو ذکر گئے او سڑے عوامو تا بیان گئی او دا مولیانو پا جمع باندے گئی نو عوام پا آغا خبر باندے پوہ نشی او که علماء تا بیان گئی او دا عوامو پا جمع باندیو کی نو علماء وی دا سکا ملاو دا ملائے خبر خو نکڑے
نو منگا ماریان شو و زبادا کوشش کوم اکثر عوام مرگری دی زبد آغی متعلق دا آغی دا پوئی متعلق یو سو لانڈے و مختصر خبری کوم اللہ دے مالا و تاثلہ پا آغی باندے دا عمل کولو توفیق راکی زمانگا پا پختانوں کی پختانو ای لنڈی اپا لوڑا ادرے گا چه قام دے سکئی نو آغاو کا مشرانو تا وی گورا چه مشران سکئی نو آغا سکوا نو کتا کتابونا گوری او تا مطالعی کے ہر سورہ مطالعہ بہو کی خود مشران سر یو مجلسو لوڈ سپیکر هم سروان ہونے دا گننگا گننگا کئی دا ساؤنڈ بھی بند کوایا دا دن لوڈ سپیکر بند کارو یا دن لوڈ سپیکر بند کا ساکرہ او چه خبر بند سڑے نپوئی گی بیا رنگ رنگ کئی ورد ساؤنڈ بھی بند کر ساؤنڈ بند کر ساؤنڈ خبر تنبوی روستو ہی کنو بیاڑو آواز نہ کئی کمی ہوتا مشرانو سارکینی نو دا غینا با دیر خبر ازدا کی پا لک ساعت کی او کتا زان تا اخیارا و اقلمنو آئے مشرانو سپینگیرو تا غوگ نکدی دا غی خبرہ ناوری نو توا ټولو مرغالتای کې او توا چرېم نه پوهېږي نو هر سړی دا وایي چې زه مشر سره کښېنم د هغه نه څه زده کړم چې هغه څه وایي هغه څه کوي نو مشر کله کله یو کار کوي او عام سړی پې نه پوهېږي وروسته پوه شي وایي مشرانو صحیح وي او ښه خبره کوله ہر سورہ مشران چه اگوری راجمع کی او داغی طولو عقلونا خویونا عادتونا راجمع کی نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سلمی سے تا امنا رسی پا دنیا کے اخیار انسان پا دنیا کے عقلمند انسان پا دنیا کے پویا او دانا انسان صرف او صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساؤنڈی سر نہ بند کا دا بار لوڈ سپیکر پری دا ساؤنڈ بند کا سے دا پا من خرابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا آغا غنتی اخیار دا آغا غنتی عقلمند دا آغا غنتی دانا دنیا کے نہ تیر شده او نبا تیر شی دا آغا ہر وینا دا آغا ہر ادا دا آغا ہر یو عادت آغا دا سے ہو چه آغا دا عقلمند اخیار او دا قابل انسان کارو داغنا غلطی نہ کیدا داغنا گناہ نہ کیدا نو داغ ہر خبرہ داغ ہر ادا داغ ہر یو کار اگا زمنگ دا پارا یو مشغل راہ دے کمنگ اگا گورو او پاغی روان شو نو ماغا سکار باوشی چی پا درویش کالا کے با ٹولا دنیا سمشی پا درویش کالا کی با معاشرہ چاہد تباہی طرف تروانوا آگا بسا ملاری ترواوڑی پا درویش کالا کی آگا بدمنی آگا با پامن باندی بدلشی او پا درویش کالا کی آگا کورانائی چاہد تباہی طرف تروانی وی دشمنوں تروانی وی آگا بسمشی و دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اداګانې هغه صحابه کرام الله دې په هغې رحمتونه ولیږي هغې هغه هر یوه نوټ کړې وه ذهن کې ایښې وه یاده کړې وه او بیا به یو بل ته وي یو به وي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې دای کول بل به وي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې دای وي بل به وي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې داسې به یې کول هغه یا خبرې خپله کې به ډسکس کولې خپله کې به یې کولې وروستو تابعین رالل نو هغې ته یې ووایي او هغې واورېدې د هغې نه وروستو تابعین رالل نو تابعینو هغې ته ووایي نو هغې واورېدې وروستو محدثین رالل نو هغې هغه را جمع کول شروع کړل چې هغې ته وایي احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اول کې هغه لیکلی نه شو صحابه کرام ډېر هوښیار ډېر عقلمند او ډېر دانا خلک وو د دشتو بیابان د صحراو د خشکو خلک وو خو ډېر هوښیار او ډېر عقلمند وو الله هغوی له عقل ورکړی و نو اول کې هغوی وي احادیث مه لیکئ ځکه چې قرآن کریم لا جمع شوی نه و نو هسې نه چې خلط ملط راشي بیا دا پته نه لګي چې دا د قرآن آیت دی او که دا حدیث دی کله چې قرآن را جمع کول شروع شو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دور نه او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی قرآن کریم په دغه طریقه ولیکلی شو نو بیا حدیث لیکل شروع شو خو تر هغې پورې هغه یاد و بعضې خلک وایي دا رستو لیکلی شوي دي نو رستو لیکلی شوي دي خو هغه عقلمندو هغه دانا او هغه هوښیارو یو بل ته ویلي وو پای کې خلط ملط نه و نو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیکلی شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي انما الاعمال بالنیات د عمل دارومدار په نیت دی نیت صحیح ساته نیت صفا ساته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي یوه خبر هغه لیکلی شوه او صحابه تابعین تابعین او د هغې نه بعد محدثین هغې راولګېدل او د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې لیکلې حدیث څه ته وایي حدیث د نبی علیه السلام وینا ته د نبی علیه السلام کارونو ته د نبی علیه السلام اداګانو ته چې نبی علیه السلام سینه داسې وه سر یې داسې و لاس یې داسې و خپې داسې وې په لاره به روانو نو داسې به روانو ملګرو سره به نو د هغې په شانتې به و نبی علیه السلام به په لار روانو نو تیز به ته دا ټولې راواغستې او موږ ته یې وښیلې که ځان نه کامل انسان جوړې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کارونو ته وګوره دی ویناګانو ته وګوره چې نبی علیه السلام ملګرو سره د ملګرو په شانتې و سړی به راغی باندې چې نو هغه به تپوس کو ایوکم محمد تاسو کې محمد کم یو دی ځکه د عامو خلکو په شانتې و ځان یې نورو نه جدا کړی نه و صحابه به ورته وي دا دی په لاره به روانو نبي علیه السلام به تیز ته کله به مخکې ته کله به ملګرو کې ته موږ ته یو ادا وښیله چې خلکو سره او ملګرو سره داسې ژوند تېروه نبی علیه السلام دا ویلي دي نو هغې موږ ته وښودل
او دا محدثین الله دې پر رحمتونه ولیږي هغه موږ ته دا طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم را میدان تکړي چې موږ په دې عمل وکړو. دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قرآن کې هم الله دا هغې ذکر کوي. الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه داسې کار څنګه چې د مخلوق ګمان دی چې هغوی وایي بس هر څوک مؤمن دی. پنجاب کې یو سړي چا نه تپوس وکړ وی تو مسلمان یې ته مسلمان یې هغه وی آو وی څنګه مسلمان یې وی موږ کره زما د نیکه لوټه او مسله پراته دي. یو خو داسې مسلماني یو کامل مسلمان هغه څنګه جوړیږي. نو قرآن وایي فلا وربک لا یؤمنون نه ده داسې کار زما د ستا په رب باندې قسمي 400 کامل ایمان والا دی. نه تر هغې کامل ایمان والا نشي کېدی حتی یحکموک فیما شجر بینهم تر هغې چې ستا سنت فیصله کونو نه ګرځوي په هغه څه کې چې دوی ترمنځ راغلي. یو شرط ده غم او خادر علله ستا سنتو ته به ګوري ستا طریقې ته به ګوري چې تا څنګه کړی نو هغسې به کوي. دویم ده ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا زړونو کې تنګ سیاه ونه مومي د هغې نه چې ستا سنتو یې فیصله وکړه. د پیغمبر پاک په کارونو تنګېږي نه چېرې دا ګران کار دی او دا تابعداري د پیغمبر مشکله ده په هغې خوشحاله او دریم شرط ده ویسلمو تسلیما بیا هم غاړه ږدي ستا سنتو ته ستا طریقو ته بیا غاړه کېښودله چې ستا کمې طریقې وي غم او خادای کې کمې طریقې وي ژوند کې کمې طریقې وي دوست سره کمې طریقې وي دشمن سره کمې طریقې وي نو په هغه طریقه باندې او د هغې یو څو سمپل د هغې یو څو نمونې تاسو ته ښیم. د هر چا دوست او دشمني د پیغمبرانو دوستان او دشمنانو داسې دنیا کې څوک نشته چې د هغه به ټوله دنیا دوستاني او داسې څوک نشته چې د هغه به ټوله دنیا دشمناني. څوک به دې دوست وي څوک به دې دشمني دا دنیا دغسې روانه ده. بعضې خلک یې هغه په دې دوکه شي یاره زه وایم چې دا ټول خلک راته ښه ووایي او دا ټول خلک مې دوستان شي نو دی بیا د هغه خلکو د وجې نه کله ناجایز کوي خلک خوشحاله نه ټول دوستان هم نه کېږي او ټول دشمنان هم نه کېږي. ته به څه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وحبب حبیبک هونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک یوما ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دوست سره درمیانه دوستی کوه هسې نه چې سبا دی ستا دشمن شي تا ورته ټوله لونه ویلي د درشل دننه دې بوتلی نو سبا به دې بیا شرموي. دوستی کوه خو د حد مطابق د خپل حد نه دوستی اړو ما او دشمن سره دشمنی کوه خو د حد مطابق دا نه چې ته دشمنی شروع کړه نو بیا د هغه ذاتي مسلې هم چیړه د هغه خور مور هم مه پرېږده د هغه خپلوان هم مه پرېږده سبا به دې دوست شي نو بیا به ورته شرمېدلی بیا به دې سترګې ورته کوزي
ځکه تا به د حد نه زیاته دشمني کړي سوره ښکلې د معاشرې خبره یې کړې ده هوښیار و که نه عقلمند او د هغه خبره د ځان نه وه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا پیغمبر د خپل خواهش نه خبره نه کوي ان هو الا وحی یوحى نه دا خبره مگر وحی دا چې دته کولی شي دا الله د طرف نه ورته القا کېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا الله په خوښه باندې وینا کوله د معاشرې یو سمپل یو طریقې درته وښیله دغسې د غم طریقې ښولې وې د خادای ښولې وې ملا نه را تپوس مه کو چې استاد دا جایز دی او که ناجایزه په دې څه دلیل دی دې ته اډواجت نشته دا تپوس یې وکړه استاد خادي راغلی ده د زوی مې واده دی ما ته د پیغمبر پاک طریقه وښیه چې د هغه په زمانه کې ودونه څنګه و نو هغه به درته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې واده داسې و داسې و صحابه د مکې مکرمې نه هجرت وکړه مدینې منورې ته لاړل مدینه او مکه د یو بل نه ډېر لرې دي او هغه زمانه کې خدا اسباب هم ترانسپورټ نه و مشکله هم وه دی د مکې نه تللي دي هغه د مدینې دي د دوی خویونه سخت دي د هغوی خویونه نرم دي ځکه د ځمکې اثر وي ځمکه چې سخته وي نو د هغه ځای خلک هم سخت دي او د هغوی خویونه هم سخت دي غریب سړی چې وي د غر والا نو هغه کلکي هغه کلک هم وي او د هغه خوی هم سخت دي د نرمې ځمکې خلک نرم وي د هغوی خوی هم نرم وي دا رستم والا پکې برابر وي ځکه څه غر دی او څه سمه ده نو دی په اعتدال کې دی یو شان روان نو کله سخت دي او کله نرم مکه غریزه علاقه و نو هغې خلک هغه سخت و مدینه هغه نرمه ځمکه وه د هغې خلک ډېر نرم دله و نبی علیہ السلام به یو صحابي د مکې او یو د مدینې کوي به ستاسو به ورورولي هایله به ورورولي جوړوله د دې لپاره چې دا تعصب پکې را نشي یو صحابي بل سره ملګری کو چې ستاسو دواړو به ورورولي یو هغه چې مدینې والا صحابي و نو هغه مکې والا ته وایي راځه هلما اقاسمک مالی نصفین راځه چې زه تا سره خپل مال دوه حصې کړمه نیم به ستا شي او نیم به زما شي نیم کور به ستا شي او نیم به زما شي او زما دوه ښځې دي زه به یوې له طلاق ورکړم او چې عدت یې تیر شي نو ته یې په نکاح واله زمونږ ته دا خبره لږه درنه غوندې ښکاري او دا راته لږه سپکه غوندې ښکاري چې یو سړی به بل ته وایي زه به ښځې له طلاق ورکړم ته یې په نکاح واله خو هلته رواج و کله چې رواج راشي نو ډېر څیزونه یي چې بیا بد نه ښکاري جایز یي بد نه ښکاري او چې رواج نه نو ډېر څیزونه یي چې جایز یي خو بد ښکاري په معاشره کې لکه زمونږ د ملک کې دا سوزکي او ډاټسن یو سړی زنانه ډاکټر له بیایي نو ډاټسن ته یې وخېژئ یو طرف ته ښځه خاوند ناست دي بل طرف ته پردي سړي ناست دي خو څوک بې بد نه وایي چې دا ډېر دله دی بې غیرته دی خو زمونږ حجرې هم وي که یو سړي ته دې ووایي چې ښځه راوله حجره کې کښېنو نو که هغه دیوال سره ناست دي او ته دې ځای نو هغه بد ښکاري او خلک وایي ډېر بې غیرته دی حجرې ته یې ښځه راوسته ځکه دا حجرې ته رواج نه وي او هغه ډاټسن کې او سوزکي کې هغه رواج دی دغسې په عربو کې دا رواج و چې یو به طلاقه کړه عدت به تېر شه بل به په نکاح واخسته او داسې بده خبره نه وه زمونږ په ملک کې دا رواج نشته
اوس ورو را روان دی طلاقونو شرع زیاتېږي ځکه چې خلک لږ ایډوانس غوندې شو د امریکې نه یې چل زده کړ نو لږ لږ هغه رواج بدلیږي نو صحابي ورته وی راځه مال به در سره تقسیم کم کور به تقسیم کم خو پښتانه وایي یو ګیره ورکړه نو بلې د مونډه نه لړوي چې یو ښه سړی شه نو ته وایې راشه توده کې و ګینې بیا په ځان پوهېږي نه نه یو ښه سړی شه نو ته به د هغه نه ډېر ښه سړی کېږي دا نه چې ته هغه سره دوکه شروع کا صحابي ورته وایي دلونی علی سوقی ما ته بازار وښیئ مالا د تجارت چل راځي الله دې ستا مال کې برکت واچوي الله دې ستا کور کې برکت واچوي خو ما ته بازار وښیئ مالا تجارت چل راځي دا یو نه وي چې راشه هسې هم دومره ښه سړی وي و توده کې زموږ د زمانې پیر صاحب نه و چې مرید غریب د هغه هر څه لاسته کي او هغه دغسې کښېنئ وی مالا چل راځي ستا یې کې د الله تعالی برکت واچوي زه په خپلو لاسو ګټلی شم او نر سړی په خپلو لاسو ګټي زمری علمري چې دی کمزوره شي او دی بیمار شي او ښکار نه شي کولی نو د بل نه پاتې خوري نه نو دی مړ شي او ګیدړ ټول عمر یې مړو چرګو پسې ګرځي نو د هغوی صحابه او خویونه د زمرو هغه ورته وایي ځان له ګټلی شمه بازار ته لاړ تجارت یې شروع کړ او سره ځې بعد یې واده وکړ نبي علیه السلام څخه راغی نو د هغه په بدن باندې په کپړو باندې خوشبویي لګېدلې وه نبي علیه السلام ورته وایي دا څه دي هغه ورته وایي دا مې انصارو کې واده وکړ نبی علیہ السلام ورته یو خبره وکړه ورته وایي اولم ولو بشاتین دعا د ډوډۍ وکړه ولیمه وکړه اگر که یو پیسه حلالې موږ له دعا د ډوډۍ وکړه دغسې نبي علیه السلام واده کړی و صحابه یې راغوښتله هغوی له ډوډۍ کړې وه اوږده واقعه ده زه لنډه لنډه خبره کوم واده د رسول الله صلی وسلم زمانه کې شوی دی ډوډۍ هم کړې ده د واده خو څنګه یې کړې وه اول واده وشو بیا ډوډۍ وکړه هغې ته وایي دعوت ولیمه ولیمه د ولم نه دی یو ځای کېدو ته وایي ښځه او خاوند یو ځای شي او د هغې نه بعد د خوشحالۍ ډوډۍ ده زموږ پښتنو به د واده ډوډۍ کوله نو به اول به ډوډۍ خورو او بیا به جنګ لځو بیا به ناوې راولو نو اکثر به ډوډۍ وخوړه او چې ناوې له به لړل خبره بروانه شوه ناوې به رانوسته او ډوډۍ به خلکو وخوړه لنډې لال نه او خانک په سر نیولې نو ډوډۍ خواصې هم کې نو د پیغمبر پاک په طریقې ولې نه کې چې په غلطه طریقه کې نو د پیغمبر پاک په طریقه وکړه غم به وشو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مولوي صاحب نه تپوس وکړه زما نه مه کو پنجپیري ملا نه مه کو د بل ملا نه وکړه چې استاد ما ته نورې خبرې پرېږده دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې غم شوی او څنګه یې کړی غم راغلی صحابی وفات شوی نبی علیہ السلام وی اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم دا حضرت جعفر بچولا ډوډۍ پخه کوي هغوی ته غم راغلی هغوی مشغوله کړي تاسو ورله ډوډۍ ورکوي دا خو نه دی ویلي چې جعفر بچو ته ویلی بلار پسې ګوره خیرات وکوي ړومبی ماښام یې سپور نه شي که دا یې چېرته کړي نو ما ته وښیه هغه یو حدیث د عاصم بن کلیب پیش کوي چې مشکات کې راځي فداو امراتی د مړي ښځې والا ډوډۍ وکړه خو هغه وایي رواه ابو داود
دا حدیث ابو داود ذکر کرے ابو داود کی بیا ضمیر نشه فداو امراتون وی یو خزی اکڑا دا روایت بیا مسند احمد پیش کرے راس ابن کلیب آوی فداو امراتون من قریشن سڑے دا انصارو نمڑو ڈوڑای دا قریشو دا قبیلی خزی کرے وا دا روایت جامع المسانید دا امام ابو حنیفہ پیش کئی اگوی فداو رجلن دا ڈوڑای سڑی کڑی و خزیڑو کڑی ندا دا گیڑ دا پارا دا پیغمبر حدیث امداسی شو خلقو تی دا جوڑ کردو چه دا مڑی خزی نا دا مڑی خزی ڈوڑای نوا کڑی نبی علیہ السلام وی غیلہ ڈوڑایو کئی ایلہ ڈوڑای ور کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی مڑی شوی دی نو دا طریقہ وا چه خز راجم شی ازان ٹکی ویر کئی نا نبی علیہ السلام وی لیسا مننا من ضرب الغدودا وشق الجیوبا ودعابدا والجاہلیہ زمان ندی چاچ غم کی مخونا اٹھا کولا چاچ گریوانو نوشرولا او چاچ چغی والی چغی دا جاہلیت منگ با داوی خلق وی دادای غم ندای لیدلی دا چی خپل غم پی راشی نو پتا باو لگی نو پا ما غم راگی زکا زما یو زیو اکسیڈنٹیو که شهید شو شفق جناکاوی نو خلق وی منگ وی چی دای بسکی زغ پا آرام ناستو ما کورو عالمیم خ پا آرام ناستو غمو تیر شو بدا اللہ طرف نے یو فیصلہ وا اللہ راغلے زی اللہ راکڑے و اللہ واغستا خلاص خبر آدھا کدو خواہ خواہ بل برا کی راکڑے میں ہو کہ نہیں بدنی دی ضروری دا چیزی ہے بھائی دی سڑی داگو دا چابا ہی ہے چابا نہیں نو چی خلقو آگاو کتل نو دیرو خلقو دا آگی دا وجنوی یرا دی چی کم خبر کولا نو پا آگی عمالو مکو او یوازی نا دوارو خزی او خاون پی عمالو کو و دا پیغمبر پاک طریقی اگورا تا تا و پتو لگی ستا معاشرہ بسمشی نن ہر سڑے پریشان دے سڑیوں پریشان دی او خزیم پریشان دی کورون امروانی جنگون او جگڑیو بھی وجہ دا پیغمبر پاک طریقہ دی خپلا کڑی ندا نبی علیہ السلام طریقی دا کور والا سر سنگوی دا نبی علیہ السلام وی خیرکم خیر لعالیہی تاسو کی غور آغا سوک دے خیر لعالیہی چاگا دخ بلا حال لپارا خیّا دا کور والا دا پارا دا بچو دا پارا خیّا دا سی دا مورا پلارا گنا خیّا نو تخشا ستا معاشرہ بسمشی دا بسنگا سمیگی دا با دی طریقہ باندی سمیگی چه منگ دا پیغمبر پاک یو ادا دا پیغمبر پاک یو خبرہ دا پیغمبر پاک یو کارو گورو نبی علیہ السلام زیارت لطلے قبر لطلے خلق وی پنجبیریان زیارتو نرمانی منگ وائی ور روزا زیارت لزا قبر لزا خود پیغمبر پاک پا طریقہ ورشا رس خورد شپی ورشا نبی علیہ السلام قبر لاتلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاوئی سلام علیکم دیار قوم مومنین انتم سلفنا ونانو بالاثر مختلف الفاظ را دی دو خدای رحمت دی پتا سبان دی قبر نوالاو نو بازی وی دا مڑی یوری کنا اوی گورا مڑی اوری زکا چوئی کنجش نشین ادمار قبر مردہ بدان ادمازنر چنچنا چی قبر باندی کینی وی مڑے پیجنی چنچن دے که چنچنا نو پیجنی دورا خاورو کی چیوینی او پیجنی نو تالا شرموم ندر دی چی تو اللہ سنانا لے گی بیا خوانا رو کپڑو کی با اموی نہیں کیا نو تو پا دیوم نپوئی گی دورا دے عقل والے شوئے او دا چا ویلیو دا خوی منجور ویلیو یوسف گدانو میو منجورو آغا داوی چش مڑے چنچنا چنچنا پیجنی اسوک با کی وی مڑی لا چه زی قبر لا
د سر د طرفه مزه ځکه هغه بیا سټړی نو د هغه سټ سړی کېږي ته باید یې ورسره قبر کې ناست دی د ځان نه څه جوړی نو د هغه دین یې هم یو تماشه جوړه کړې ده نه څوک وایي سلام پې اچوي نو دا سلام خو پې ځکه اچوي چې اوري که نه و سړیه سلام په ګڼو معنو دی قرآن کې الله وایي اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم کله چې مؤمنان راشي ته ورته وایه السلام علیکم نو سلام خو راتلونکی اچوي او دلته پیغمبر ته ته ورته وایه دلته سلام په معنا د خیر علی دی په خیر رالی ستړی مشي خوار مشي دا معنا ده سلام په معنا د اجازت دی سلام په معنا د دعا دی نو مړی ته چې وایي هغې معنا ده دعا نو هغې معنا ده سلام علیکم دیار قوم مؤمنین د خدای رحمت دی په تاسو باندې قبرونو والو نو دعا کې دا ضروري ده چې اوري به دلته سلام په معنا د دعا دی تاسو موږ نه مخکې یو موږ درپسې روان یو نو دعا ده مړي ته موږ وایو قبر له ورشه دعا ورته وکړه ځان ته مرګ مخې ته کړه دا زیارت موږ منو خو دا نه منو چې موږ وایو خدای دې د اور نه بچ کړي ته د جمعې په شپه پې ډیوې بلې اور والا په سر بلې وایي پنجبیریان زیارت نه مني موږ زیارت منو خو د پیغمبر پاک په طریقه او دا ټول عملونه چې را جمع کې نو که ته هر څومره عملو کې ځان زری زری کې خو الله وایي عاملة ناصبه تصلا نارا حامیه عمل یې کړی او ستړی شوی خو دننه به شي جهنم ته حضرت عمر په لار روانو یو راهبو د نصاراو ملا ته راهب وایي د هغې هغه پیر ته راهب وایي نو چې هغه ته یې وکتل د هغه هډوکي و څرمن وه بیا غوښه نه وه داسې خوار شوی و د ډېر عبادت د وجې نه نو حضرت عمر په ژړا شه چا ورته وي ولې ورته یې وي عاملة ناصبه تصلا نارا حامیه عمل یې کړی ستړی شوی خو ځای به یې جهنمي ولې عقیده د پیغمبر پاک عقیده نه وه عمل د پیغمبر پاک په طریقه باندې نه نو د هغه عمل هېڅ وزن نه نو امام بخاري راولګېد نو آخر کې وزن راړه وزن الاعمال راړه چې عملونه به تللی شي او دا وزن د عمل هغه وزن هغه به په دوو څیزونو باندې یو چې د قرآن مطابقي دویم چې د پیغمبر پاک د سنتو مطابقي که یو سړی ټول عمر نفلونه کوي او دس کې دی او د جمعات اډ وځي نه خو نور خاته ته مخ کړی او نفلونه کوي نو د هغه نفل په فایده وکړي نه کوي فایده ځکه د پیغمبر پاک په طریقه نه دی یو سړی وایي چې زه روژه به نیومه د اختر پر ورځ د ثواب دپاره او د اختر پر ورځ هغه روژه نیوي او ټوله ورځ یې څه نه خوري خلک خوراکونه کوي دی ورته ګوري یې څه نه خوري هغه به وله فایده ورکړي او خو ټوله روژه ونیوله خو د پیغمبر پاک په طریقه باندې نه وه یو سړی عیدګاه ته لاړ د اختر ورځ ده وختي اودس وکړو او لاړ او لا خلک نه راغلی او دی په عیدګاه کې په نفلونو اړم شو نفلونه کوي فایده به ورکړي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله عیدګاه ته راغلی و د اختر د مونځ نه مخکې نفل نه دي کړي یو سړي کول حضرت علي د مټ نه ونیوه وی دا څه کې هغه ورته وایي ته ما د مونځ نه منې کې حضرت علي ورته وایي دا مونځ نه دی که دا مونځ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به کړی و عمل به هغه قبلیږي چې هغه د پیغمبر پاک په طریقه باندې نو امام بخاری اخیر کې دا ذکر راړه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه
وزن الاعمال په دې باب کې کتاب التوحید کې باب الرد علی الجهمیہ کې اته مسلې ذکر کړي. یو مسله دا ده چې عمل به تللی شي او د عمل وزن هغه به د عقیدې او د تابعدارۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وجه باندې څنګه چې د یو شي وزن د دوو څیزونو د وجې یو د کشش ثقل د وجې نه او دویم د هغې د حجم د وجې نه. لکه زما دا ګړی ده دې ځای وتلې دا یو چټاکی ده ولې هغه ځمکې ځان ته راکاږي او د دې حجم دی. خو که دا ګړی ته خلا ته اوسي بیا د دې وزن نشه چې کوم ځای پرېږدي هغه ځای ودرېږي. ولې د دې حجم شته خو کشش ثقل ختم شي. دغسې یو عمل ته کې خو هله به یې کې چې قرآن کې الله ویلي اقیموا الصلاة الله ویلي مونځ وکئ. اوس مونځ به څه وخت کې یو سړی غرمه کوي مولوي صاحب ورته وایي نه کېږي. یو سړی نفل کوي د سهار د مونځ نه پسه نور ختو نه مخکې مولوي صاحب ورته وایي مه کوه نه کېږي. ولې د پیغمبر پاک طریقه نه ده. دویم دا چې د پیغمبر پاک په طریقه باندې به یې کې نو بیا به د هغه عمل قبول او منظوري او د هغې به بیا وزني. د دې وجې نه د آخر کې راړه چې که عمل کوي نو اول دا تپوس کو د پیغمبر پاک طریقه څه ده. خیرات کې د پیغمبر پاک د طریقې تپوس وکړه. غم کې د پیغمبر پاک د طریقې تپوس وکړه. خادي کې د پیغمبر پاک د طریقې تپوس وکړه. نو په دې کتابونو کې موږ ته دا ښیي چې موږ ته وایي که ځان هوښیار کې معاشره سمې دشمنۍ ختمې په ملک امن راولي نو ګوره پیغمبر پاک په 23 کاله کې دا هر څه کړي دي. دشمنۍ ختمې شوې د یو بل دشمنان د یو بل دوستان وګرځېدل هغه دوکهبازۍ ختمې شوې امن راغی او بدامني ختمه شوه خلک رونه رونه وګرځېدل. نو پیغمبر پاک دا طریقې کړې وې که ته دا کې نو امن به هم راشي خوشحالی به هم راشي معاشره به هم سمه شي او که دا نه کې زما مهربان نو هسې په خولې د امن امن چغې مه و بیا امنونه نه راځي بیا خوشحالی نه راځي. اوس دا طریقې زده کول دا یوازې د ملا ذمهداري نه ده دا د عوامو هم ده. عوامو له پکاري چې هغه ملا ته کیني چې هغه ورته د قرآن ترجمه کوي. هغه ملا ته کیني چې هغه ورته د پیغمبر پاک طریقې ښیي. دنیا کار دی کوي تجارت دی کوي روزګار دی کوي خو د پیغمبر پاک په طریقو ځان پوه که نو زما مهربان ستا ژوند به هم بهتر شي د کور ژوند به دې هم ډېر بهتر شي د خوشحالی ژوند به دې شي د امن ژوند به دې شي. راځئ چې دا عهد وکړو چې موږ به هم د پیغمبر پاک طریقې خپلوو په هغې به روان یو په هغې باندې به عمل کوو. دا ورځې زمونږ د جلسو د بیانونو نه یو ځکه سبا زمونږ درس قرآن شروع کېږي نو په دې ورځو کې موږ ډېر انتظامات یو منډې تړي او د هغې دپاره کوشش کوو طلباو له ځایونه ګورو د لنګر انتظام کوو نور کوو نو په دې ورځو کې زه بیانونو له نه ځم خو چونکې دا رستم علاقه دا زمونږ زوړ ځای دی او دې ته زه د پلار سره هم راغلی وم د هغې نه وروسته هم راغلی یم او بیا د دې ملګرو د ذاکر مولوي صاحب د هغې د کور والو هغه محنت هغه هلې ځلې هغه هم زموږ مخې ته وي نو موږ وی یو خو به هغه زاړه ملګري مو وینو زاړه ځایونه به وینو اگر چې زه کله کله بونیر ته ځمه موږ ته هغه لاره لنډه ده د خودوخیلو خو زه کله کله په دې طرف صرف د دې وجې راشم چې هغه زاړه ځایونو ته وګورم نو د دې وجې نه هغه وفاداري کوو. نو موږ کله کله په دې مخکې ورځو کې تېر شوی یم او بونیر ته تللی وم بیا لاړم په هغې او رالم په دې نو دا زمونږ زاړه ځایونه دي زاړه ملګري دي او زمونږ په زړه کې تاسو سره مینه ده او بیا د دوی د تسلی دپاره هم راغلي وو
نو پښتانه کوی ته پریوته نو لوټکیو مراواله نو موږ زه سو خبرې به مو کو الله دې دا په خپل دربار کې قبول او منظوري وګرځي او الله زمونږ د خپل رضا کارونه سرګن کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.